السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو ستاسو ورور سجاد علي اخونزاده ستاسو سره نیغ په نیغه د بونیر تحصیل چې غزینه مخاطب دی کور کلی دی او روژه ده سحر وختي دی ماشاءالله ډېر ښکلی ماحول دی چې راشه ستاسو سره لږ مخاطب شو دا کور کلی درته وښیو د مرغو د اوازونه نن تقریبا 40مه روژه ده او د ریبار ملکونو مسافرونو به 50مه روژه وي مسافرونو ته زموږ د اړخ نه ډېر سلامونه نیکې هیلې احترامات او چې چېرته یې ښاد آباد او بریالي اوسئ دا تاسو کتی شئ چې دا زموږ کور کلی دی ډېر زیات سحر وختي ټایم دی ما راشه چې ستاسو سره مخاطب شم دا مناظر تاسو ته وښیم د کور کلي ده یقینا چې ستاسو به ډېر زیات خوښ شي که خوښ هم شي نو مخکې ملګرو سره شریک کړئ دا وګورئ جي سحر وختي ټایم دی د روژې او کور کلي کې چې بیا یې په روژه کې نو ډېره مزه کوي که نه دا وګورئ دا د مرغو د اوازونه هم تاسو اورېدی شئ په سهار ټایم کې دا دلته لږ بوټي لګول دي دا ونې دي که نه نو دې ته دا مرغۍ ماښام ټایم راټولیږي او سهار وختي دي بیا چې دی نو راپاڅي نو دا اوازونه شروع کړي خیال لرې نو بس ډېر زیات خوند کوي ډېر زیات سکون سړي له ورکوي نو دا ونې بوټي چې دي نو دا ډېر ښه شیز دی دا موږ ته پکار دی چې لږ غونده کېږئ که نه دونه ځای هم نه غواړي لږ شانتي ځای پای کې بس یو څو بوټي نال کا چې کله غټ شي نو دا مرغیو ته راځي او بیا دا ښکلي ښکلي اوازونه به ستا په غوږونو باندې لګي نو دا ډېر زیات خوند کوي ډېر زیات سکون سړي له ورکوي نو دا وګورئ جي روژې هم څنګه روانې دي ماشاءالله دلته کې بونیر موسم خو چې دی نو یخ دی ماشاءالله ګزاره کوي او روژې ډېرې ښکلې تېرې شوې اوس خو لږې پاتې دي په شمار روژې دي اورئ نو بس انشاءالله امید لرم چې دا به الله پاک په خیر تیری کی او بل خبره داره چې بنده چې روغي که نه انسان چې روغي بیمار نه نو بس روژې کار څومره سخت وي او ورځې هر څومره اوږدې وي نو بیا څه پروا نه کوي خو چې بنده بیمار وي که نه نو بیا روژې ډېر زیات مشکله وي نو بس الله پاک چې څومره بیماران دي الله دې ټولو له شفا ورکړي تاسو وایئ امین دا وګوره د مرغۍ راووتلې ها دا بس زموږ کور کلی دی او سپرلي موسم دی تاسو کتی شئ نو دا ګیر چاپېره دا ونې بوټي چې دي نو دا هم په ګل کېدو راغلي دي ګل شوي دي د ونو چې دی نو پاڼې هم کړي دي وړې وړې شانتې دا وګورئ دا پورې مخامخ چې تاسو ته ښکارېږي نو دې ته تعالی کلی وایي تعالی او د دې نه بره بیا دا مکې خیل دی دا طرفونه دی سوری دی او دا چې دی نو دې ته دا خو زمونږ ایریا ده دا زه چې کوم ځای ولاړ یم دا زمونږ محله ده دې بله بټاړه مضافات دي بټاړه نوم به تاسو اورېدلی او دا خو ګیر چاپېر تاسو کتی شئ نیغ په نیغئ ډېر زبردست ښه دا پورې مخامخ چې تاسو ته ښکارېږي دا ګلونو بوړی کلی دی ګلونو بوړی دی پله دا بیا نور آبادي ده ورسره مضافات دي دا پورې پکې سوری دی د ونو شاته چې ښکارېږي نو یقینا زموږ دا ځایګی ډېر زیات ښکلی دی ماشاءالله الله پاک ترې بدو سترګو ساتي او بیا سحر وختي یا د مرغو د اوازونه د تازه تازه هواګانې نو امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي که خوښه شوې وي مخکې د ملګرو سره شریکه کړئ او موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ موږ به تاسو یاد ساتو انشاءالله بیا به میلاویږو د یو بلې ویډیو سره او د الله په امان